ساتئ موږ به هغه پورې ولاړ یو احتجاج به کوو که کمشنر راځي که پل راځي که پل راځي انشاءالله تعالی به تسلي ساتئ څو پورې ما خبره وکړه چې څو پورې د دې عوامو مطالبې نه کوي انشاءالله به پاس نه کوو ډېره ده وہی چیز شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دی وقت زو دی وخت زه په سیاکوټ کې موجود یم کوم ځای کې چې زمونږ یو ډېر خوږ دوست یو د هیومن رایټس یو زبردست ملګری چې افرادو په فایرینګ باندې شهید شوی دی را سره یې هنا معنا كيلو جلسه نقول لك السياسه دي قوي شيطانان زمونږ یو ډېر ښه ملګری یو سوشل اکټیویسټ د قوم او د ملک دپاره یو قرباني ورکولو یو ملګری شهید شوی دی او د دې سلسله کې یو ډېر زبردست قسم کراوډ دلته کې جمع دی چې مردان دیر سوات روډ چې کوم دا بلاک دی دی وخت څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ یو ډېر ښه دوست زه په یو ورځ کې ډېر زیات ښه یم کوشش وکوم چې تاسو سره خپل خبره زه در وسوم زمونږ یو ډېر خوږ ملګری شهید کړی شوی دی چې هغه د قوم او د ملک دپاره به خبرې کولې خو هغه د ګولو نشانه جوړ شوی دی چې کوم ډېر ظلم او ډېر زیاتې دی او که چېرې داسې زمونږ بچي د قوم او د ملک دپاره خبرې کوي او هغه یې شهیدان کېږي نو بیا زه د ګورنمنټ نه دا سوال کوم چې ستا هغه ایډمنسټریشن چېرته دی او ستا هغه قانون او ما سره یې هذا مايك شنو هنا؟ مايك جمالي كاغا
جناب هیومن رایټس یو زبردست مرګري زمونږ شهید کړی شو چې د هغې دپاره زه نن سپیشلي دلته کې راغلی یم او زمونږ دلته کې د جمع کېدو مقصد چې کوم دی نو هغه زمونږ د قوم او د ملک دپاره چې کوم تحفظ ورکول والا خلک دي او کوم د هغې دپاره خبرې کول والا خلک دي هغې ته د سیفټي ورکولو لپاره موږ دلته موجود یو په کار ده چې هغې ته د سیفټي ورکړي چې کوم سړی د ملک د قوم او د بچو دپاره خبرې کوي نه کې چې هغه دې شهید کړي شي او هغه دې ټارچر کړي شي د دې لپاره دا مردان سوات روډ چې کوم دی دا دې وخت کې بلاک دی کمپلیټلی او چې تر کومې پورې دلته کې مشران نه دي راغلي نو دا به هم داسې بلاک ما سره یې جي بچې لږ ځای به راکوئ لږ معمولي غونډه کې دا څومره کراوډ چې تاسو وینئ دلته کې دا د دې زموږ د دې ملګري دپاره دی چې کوم د حق او د سچ خبرې به کولې او په دغه وجه باندې دا روډ بلاک دی کمپلیټلی زه به د هیومن رایټس شینام خان چېرته صحیح کوم او هغه سره په دې هکله خبرې کوو چې هغه څه وایي السلام علیکم څنګه یې جی خیر ټیک ټاک تاسو ښه صحت ښه دی؟ خیر شینام خان ما سره موجود دی څنګه یې جی تاسو ښه راځئ دلته راځئ بادشاه صاحب. ټیک شو ښه خبرې به وکړې شي جناب زمونږ د هیومن رایټس مرګري څنګه تاسو ته پته ده چې هغه شهید کړی شوی دی بېګا هغې سلسله کې مونږ دا ټول زما د بچي دلته کې راغونډ شوي دي دا د قوم او د ملک د بچي چې کوم دي دا د دې غریب دپاره راغونډ شوي چې کوم به د قوم دپاره خبرې کول او هغه په ډېر غلط طریقې سره شهید شوی دی ما سره د زمونږ یو بل ملګری د هیومن رایټس شینام خان موجود دی خبرې به کوو دې سره چې دې څه وایي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ یو ډېر قابل ملګری شهید کړی شو بېګا او د هغه قصور صرف دا و چې د هغه خپل د راروان نسل غم کولو او هغه دا غوښتل چې زمونږ دا علاقه چې ده د منشیاتو نه پاکه شي او دلته کې چې کوم بچي دي هغه راروان د دې ډرګز نه په حفاظت کې وي بدقسمتۍ سره دلته مافیا دومره سټرونګ ده چې هغه نن شهید کړی شو په سر ورځې مخکې دته باقاعده تھریټس ملاوېدل د سکیورټي دپاره وینا کړې وه ایون کې د دې ځای انتظامیه چې ده د هغې نه د هغه ډېر زیات اختلافات و هغه دا وی چې یاره دا که ماته څه نقصان ورسېده زما په دې مرګ کې به د انتظامیې پوره لاس نن هغه کار وشو چې د کم نه د مونږ آګاه کړي نن په دې قوم باندې د خپل یو داسې دغه پرېښودو چې اوس دا زموږ د ټولو فرض جوړېږي چې موږ د ده تپوس وکړو او تر هغې پورې به موږ د دې ځای نه نه ځو تر څو پورې چې محمد زاده شهید ته انصاف نه میلاو شوی ځکه چې دا د خپل ذات دپاره دی نه ولاړ د خپل ذات دپاره دی نه دی قتل کړی شوی دی د دې ملک دپاره قتل کړی شوی د دې ملک د بچي دپاره قتل کړی شوی دی داسې قسمه خلک زموږ په دې معاشرې کې ډېر زیات کم دي تاسو دلته ګورئ دلته د بهر نه ډېر زیات خلک راغلي دي او دا د سره وجې چې الله تعالی غلی او مقام ورکولو هغه په حق سچ باندې ولاړو نن د هغې حق سچ دا نتیجه ده چې ټول خلک خیبر پښتونخوا ټوله جاړي لګیا ده د ده دپاره او په یو غم کې پرته ده دا زموږ دپاره ډېر د شرم خبره ده چې داسې قسمه خلک زموږ په معاشرې کې ډېر ګینه چونه دي او بیا د هغې قسمه خلکو موږ دا حل کوو نو آیا په دې معاشرې کې به د ظلم خلاف څوک پاسي دا خو موږ ټولو ته پکار ده زموږ ملک ته چې موږ نه پاسو نو د بار نه خو موږ له څوک نه راځي انتظامیه د هغې په هر څه کې خپل د هغې پیسې وي هغې ته خو پیسې میلاویږي خو جیبونه ګرم کېږي هغې په دې څه که زما بچی چرس کي زما بچی پوډرز کي که زما را روان نسل هیروین نه تباه کېږي تباه دي شي زه خو چې سبا ریټایر شم د دې ملک نه به ځم چېرته امریکا انګلینډ کې به زه اوسېږم ژوند به کوم زما دې خلکو سره څه دي بدقسمتۍ دا دی چې دلته زموږ ملک کې څو غلط کار وکړي هغه ته سزا نه میلاویږي تر څو پورې چې داسې قسمه خلکو ته سزا نه میلو شوې دغه شانتې به داسې د ګل په شانتې زموږ ځوانان داسې د خورې دغه کېږي زه ډېر افسوس سره دا یو غوښتنه کوم چې دا ډېرو شو مذمتونه انکوایریانې موږ ته عملي کار پکار دی موږ ته د خپل شهید تپوس پکار دی او هغه به موږ کوو انشاءالله په هر لیول به کوو تر هغې پورې به موږ دلته نه پاسو چې تر څو پورې زموږ شهید ته انصاف نه میلو شوی دا د دې ټول خیبر پښتونخوا شهید دی د داسې ځای نه سټارټ واخیستو چې هغه په یو ټایم کې د منشیاتو ګړو او اوس بیا لګاتار مکه شانتې ګړ ته جوړ شوی او څوک شته نه انتظامیه خاموش ده دې ته د هر څه پته نشته یا دې ړانده دي یا د دې غوږونه نشته یا دې سره دلته دومره څه وسایل نشته دلته یو رېړۍ باندې چې فروټ خرڅوي هغه ته پته شته چې په دلته کې څوک چرس خرڅوي د نن 10 کاله مخکې د هغه څه پوزیشن و اوس هغه په کوم کرایټیریا کې اوسېږي څنګه ژوند کوي
نو دا څنګه سترګې پټول دي خو مجبوري هم دا غره چې هغه ته د دینه کمیشن روان دی او کوم ځای کې چې زموږ په دې ملک کې داسې قسم حالات وي نو سو هم کو مونږ یا ترقی وکړو او یا مونږ را روان نسل لپاره څه پیغام ورکړو دا زمونږ مرګري شینام خان صاحب کوم چې د هیومن رائټس مرګري دی او زه ریکوست کوم ګورنمنت ته چې تاسو ډېر شي خبرې وکړئ تاسو ډېر شي جلسې او جلوسونه او میټینګونه او تاسو کلی کچېریانه موکړو چې دا کلی کچېری په ریزلټ کې زمونږ یو ډېر خپل رور تاسو شهید کو زه به چې دا تاسو شهید کو ځکه چې تاسو سیفټي نشي ورکولې نو بیا تاسو دلته څه کوئ بیا تاسو خپل کورونو ته لاړ شئ بیا تاسو ریزاین ورکړئ چې هغه کسان راشي چې کوم زما د بچو ته سیفټي ورکول شي ما ته تاسو دا وایي چې دا مرګ خو به یو خو د هیروین د چرس او د فیوم او د آیس شکار شي د هغې علاوه د دې خلکو د بچي چې کوم شهیدان شو کوم چې دا زما لومړنی بچي چې د بچي شهیدان شو ورپسې نه پته لګي چې د نور بسونه خلکو بچي شهیدان کیږي د دې ریزلټ بسې او د دې تپوس پسو کوي کوم ځای ها ټیک شو دی امن جرګې صوبایي ټیک شو دی د امن جرګې صوبایي چیرمن باچا سید کمال شاه باچا ما سره ولاړ دی کوشش کو کدی نمګه خبرې اوپر شو ځکه چې حالات داسې دي چې هر سړی جاړي زه کوشش کوم چې دینه زه دی خبر والم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني نن موږ دلته ساکوټ کې ساکوټ ټول ولس او سوشل اکټیویسټ هیومن رائټس ارګنایزیشنز او مختلف سیاسي ګوندونه ټول دلته د دې ساکوټ زموږ داسې یو ځلمي ځوان چې هغه خپل سر پتلی کې خو او هغه د دې ملک د قوم د ځوانانو لپاره